نبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من نهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ در وبوت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زما معزز علماء کرامو او زما د اسلام درنو خگو مشرانو رونو، تاسو لیدل چې دو بچو قرآن مجید یاد کو او دو بچو قرآن مجید دا الحمدنا تر والناس پوری پناظره باندې وویلو. دا قرآن پاک معجزه ده چې واړه واړه بچی دا الحمدنا تر والناس پوری دا دیر سپاری په خپل زړه باندې ولیکي. دا د دې قرآن مجید دا اعجاز بین ثبوت ته. په تمام دنیا کې د انجیل یو حافظ نشته، په تمام دنیا کې د تورات یو حافظ نشته، د زبور یو حافظ نشته، او د قرآن پاک او د دې دریو کتابونو نه علاوه سل صحیفیم په مختلفو پیغمبرانو نازلې وي، د یو صحیفه حافظ هم چرته نشته. دا د رب العالمین جل جلاله دا غي وعدی ظاهری ثبوت ته چې نن په دنیا کې د اتیاو لکو نه زیات حافظان موجود دي. واړه واړه ماشومان د 2 کالو، د 6 کالو، د 8 کالو هغه دا قرآن مجید په خپل سینه باندې لیکل دي. او خاص کر بیا په دې دور کې چې تمام کفري طاقتونه یو ځای شوي دي چې د قرآن مجید د غرڼه دا د مسلمانانو نه لرې کړي. شپه ورځ د تمام کافرانو دا کوشش ده چې اسلام بدنام کی، مسلمان بدنام کی، او د قرآنی تعلیماتنا او د نبوی ارشاداتنا مسلمانان بالکل محروم کی. لیکن خبر یہی رز تر رضا د قرآن پاک مدرسی، د رسول اللہ مبارک د حدیثو مدرسی هغه لګیا ده جوړیږي. تاسو ته پته ده چې هر مدرسه کې د داخلي پردو کې طالبان پوره شي او بیا غریبانان طالبانو ته ویل شي چې لکه مونږ سره خو چې څومره تعداد هغه پوره شوی دی. په زرګونو مدرسې د قرآن پاک د طالبانو نه، د رسول الله مبارک د حدیثو د طالبانو نه ډکې دي. دا د رب العالمین جل جلاله دا غي وادي په خارج کې مونږه منظر وینو
زمارونو دنن صد پاسه سوار لسو کال مخکی رسول الله مبارک خپل صحابه یې رولیو ورته وی زما ملګرو د فتنو زمانه را روانه ده شابه نیک عملونه شروع کړي د قرآن تلاوت شروع کړي نفل او فرض عبادتونه شروع کړي ځکه چې تورې فتنې را روانې دي هغه زمانه کې رسول الله فرمایي بادرو بالاعمال فتنا شابه سبقت وکړي د نیکو اعمالو په ذریعه ځان د فتنو نه بچ کړي داسې تورې فتنې را روانې دي که قطاع اللیل المظلم لکه د تورې شپې چې تورې چپی وي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا رسول الله خپل ملګرو ته وی سحر به یو سړی مؤمنی ماښام کې به کافر شوی ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا مؤمن به اودوي خو چې راپاسي سهار کې به کافر شوی ولی یبیع دینه بعرض من الدنیا دین به په لږو پیسو باندې خرڅ کړي په لږو پیسو به دین لري کې وایي یاره دین به کار کوي یو څو پیسې په کار دي خرڅ باشو خوک باشو یا سگه مردار باش هرچی باشی باش عرفی اندکه زردار باش دولت پیدا کول پکار دی اسلام و ایمان سکه داغه زمانه دمغه لګیا دی وینو مونږ وینو باقاعده چې مسلمان د یو څو ټکو د پاره د یو څو روپو د پاره لګیا دی هغه دین پریدي او کفر طرف ته لګیا دی متوجه دی ډیر خلک اعتراض کوي چې دومره مدرسو ته څه ضرورت دی دا ډیر انګریزي تعلیم یافته د قرآنی تعلیماتونه بے خبره خلق د انګریزانو د تهذیب او تمدن نه متاثره دنیا اعتراض کوي کلی په کلی مدرسه الکه ظالمانو دا نه وایي چې په مالت د انګریزي سکولونه دي په بعضې مالتونو کې دو د انګریزي سکولونه دي او دا انګریزانو نمونه پیښې دي دا پلانکیک سکول له دا پلانکی سکول له او واړه بچي په انګریزي لباس کې باقاعده هغې ته ځي کوټ پتلونه چولی بعضې سکولونو والا په ماشومانو لازمه کړي چې بچی به غاړه کې ټای مچي د انګریزانو پورا نقل اتاره هغې ته څه نه وایي او چې کوم د مسلمان د پاره بنیادی شی دی او په کوم چې مسلمان دی چې هغه عقیده ده په کومو مدرسو کې چې د مسلمان عقیده بیانېږي په کوم کې چې د مسلمانۍ نښې بیانېږي د هغې باره کې تاسو اعتراض کوئ چې لګیا د مدرسې ډېرېږي ډېر د افسوس مقام دی پکار خدا وه چې کور کې د دین مدرسه وی ځکه چې زمونږ امتیاز هغه په اسلام باندې دی د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق هغه د دغه عقیدې په بنیاد باندې دی د قرآن پاک په بنیاد باندې دی د رسول الله مبارک د حدیثو په بنیاد باندې دی نو نن په داسې تورو تیارو کې چې څومره دینی مدرسې ډېرې شي هله به تاسو د خپلو بچو حفاظت وکړی شئ کفری دنیا شپه ورځ په دې کوشش کې ده چې د بے حیایۍ په سیلاب کې مسلمان نسل مونږ بالکل لاو کو څومره میډیا چې ده څومره نشریاتي ادارې چې دي هغه د بے حیایۍ په سبقونو کې لګیا دی مشغوله دي او مسلمانان هم ملګري دي ناپوهه مسلمانان هم ډیر په تیزۍ سره د بېدینۍ او د الحاد او د زندقۍ دغه سیلاب په زیاتولو کې لګیا دی کوشش کوي نو رسول الله مبارک د نن نه دومره زمانه مخکې ویلي چې یو زمانه به راشي هغه لګیا دی موږ په خپلو سترګو باندې وینو رسول الله مبارک فرمایي چې داسې زمانه به راشي
چې یو سړی به په مقبره تیریږي او په قبرستان کې به خلک د یو مړي دپاره قبر کني، دا سړی به وایي کاش چې دا قبر زما وی او زه یې دفن کړی وی. الله دې ستاسو زموږ د ټول ایمان سلامت کړي. د مارونو خطره ده که دا کفري طاقتونه دغسې لکه چې څنګه امریکا او د هغې ملګري شروع دي، هسې نه داسې وخت را نه شي چې مسلمان به وایي خو مسلمان یم دی خو عیسایي مه ماته سوی. الله دې هغه وخت په موږ باندې نه راولي. طالبانو څومره نوراني زبردست حکومت اوس چې راویلي سي نه ده خو طالب نیم ده خو القاعدې والا نیمه مجبوره غریب، ځکه چې ډېر ظالمانه درد او کرب کې یو مسلمان چې کوم دنه مبتلا کوي، نو که حالات هم دغسې وي لا سمح الله لا سمح الله، الله دې هغه وخت را نه ولي. لیکن زه یریږم چې یو سړی به بیا ویل ده خو مسلمان نیم ماته سوی. الله دې مونږ دغه زمانې ته نه رسوي. زمارونو ډېر نازک وخت را روان دی او تاسو ګورئ خبرونه چاپېره مسلمان مظلومه دی مقهوره دی. روزانه څومره مسلمانان واړه او لوی او بوډاګان او سړي او ښځې لګیا دی د هغې وینې د سیلاب په شان تویږي. عراق کې څه کېږي، په فلسطین کې څه کېږي، په کشمیر کې څه کېږي، په افغانستان کې څه کېږي، په قبرص کې څه کېږي، مختلفو ملکونو کې مسلمان کافرانو نه خکړی دی. بالکل مسلمان ته وایي دا دهشتګرد دی. امریکا په خپله باندې دا کربلا کې چې کومه وه ټول امریکا یې کوي، دنیا ته ثابتوي چې دا مسلمانان کوي. مسلمان په دې باندې بدنامي چې دا دهشتګرد دی. په فلسطین کې یهود څومره ظلمونه کوي، هغې ته چا دهشتګرد ونه وي. په عراق کې خود امریکا څومره ظلمونه کوي، او په کشمیر کې تمام کفري دنیا متفق شوي ده چې راشه دا مسلمان د روی زمین نه ختم کو، دا قرآنی تعلیمات بالکل ختم کا. لیکن یاد لرئ رب العالمین جل جلاله په خپله د دې مقدس کتاب د حفاظت وعده کړې ده. کوم آیت چې ما ستاسو مخکې تلاوت کو علماء کرام موجود دي او د اسلامي علومو طالبان موجود دي. الحمدلله تاسو هم پوه خلق یې. په دې آیت کې الله تعالی ډېر پکلکه په زوردارو الفاظو باندې د دې مقدس کتاب د حفاظت وعده کوي چې دا کتاب مونږه نازل کړی دی او مونږه به خاص کر د دې کتاب حفاظت کوونکي یو. وإنا له ان په عربۍ ژبه کې د ډېر تاکید او مضبوطوالي دپاره راځي او جمله اسمیه د دوام او استمرار دپاره راځي او بیا دې کې بلا تاکیدات او بیا جار مجرور مقدم کړی دی. وإنا له خاص کر مونږه د دې کتاب حفاظت کوونکي یو. الله تعالی د تورات او د انجیل او د زبور او د آسماني صحیفو د حفاظت وعده نه ده فرمایلی، بلکې قرآن کې راځي حافظان موجود دي بما استحفظوه. د هغې مولایانو نه الله تعالی مطالبه کړي او د یهودو مولایانو او د عیسایانو مولایانو د خپلو کتابونو حفاظت وکړي، هغه حفاظت ونه کړی شو. او د قرآن مجید د حفاظت وعده رب العالمین جل جلاله په خپله باندې کړې ده. تاسو دا واړه لکان ولیدل. د الحمد نه تر والناس پورې تمام قرآن مجید یادول څه اسانه خبره نه ده. او دغه واړه بچي په تراو کې بیا د الحمد نه تر والناس پورې دا قرآن مجید واورئ. تاو ما ته خو درې څلور سورتونه یاد دي، هغې کې مونږ غلطېږو. دا د قرآن مجید هغه معجزه ده. قرآن مجید د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه ده. د دنیا تمام طاقتونه د هغه وخت نه والي تر دې وخته پورې کوششونه یې کړي دي، لیکن د قرآن پاک د یو زور نه زیر جوړ نه کو او نه د زیر نه زور جوړ کو.
خلکو کوششونه باقاعده کړي دي په هر زمانه کې، لیکن ناکام شوي دي او مجبوراً هغه د دې خبرې اقرار کړی دی چې دا آیت لیکلی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. د رسول الله مبارک د زمانې نه مخکې به ډیرو لولو شاعرانو قصیدې ولیکلې لولوي او خانه کعبه کې به یې وړاندې کړي. که ځان ته شاعر وایي زما د قصیدې په شان د قصیده جوړه کړي. اوه قصیدې اوسه پورې موږ سره په کتابونو کې دي، د علما ناست دي. سبا معلقات یو کتاب دی، په هغې کې هغه د خانه کعبې وړاندې شوي قصیدې موجودې دي. دا د رسول الله د زمانې نه مخکې امرؤ القیس او طرفه او زهیر او دا لولو شاعران، نو چا پکې دا ولیکل که ځان ته څوک شاعر وایي د دې کلام په شان د کلام راړي. د دنیا شاعرانو ته به ازمایي وکړه، بالاخر وی چې والله ما هذا قول البشر، په خدای مو د قسمی دا د بشر کلام چې کوم نه دی، دا د بشر کلام نه دی. مونږه ډیر ماهر یو لیکن داسې کلام مونږه چرته نه دی اورېدلی. د فرانس کې یو ډیر لوی عالم ډاکټر حمید الله 12 ژبو کې هغه پی ایچ ډي کړی وه او کله نه کله حرمینو شریفینو ته مرالو، مدینې یونیورسټۍ ته یو ځل راغلی. نو طالبانو ورته وی ډاکټر صاحب مونږ ته د خپلې زمانې څه نادره خبره بیان که. نادره ډېر لوی سړی او بلا کتابونه دي، وفات ته الله دې په قبر رحمتونه نازل کړي. زما د زندګۍ ډېرې عجیبه عجیبه خبرې دي، خو یو تازه خبره درته بیانومه. وی د فرانس د باریس په اخباراتو کې یو ځل رالل په سرخۍ باندې چې د پلانکي دی څومره ګویا چې و سندرغاړي هغې ټولو ایمان راړلی دی. نو زه ډېر حیرانه شوم چې فرانسیسیان کم چې د رقص او سرود او د ټنګ ټکور ماهره دي هغوی څنګه اسلام راوړو. نو ډریور ته مې هلکه شابه اخبار کې باقاعده د هغوی پته ورکړې شوې ده چې پلانکي ټون کې پلانکي ځای کې ورالم. بلا مسلمانان راجمع شو او هغه نوي مسلمانانو ته هارون اچول مبارکۍ ورکولې او ډاکټر حمید الله خو مشهور لوی سړی نو ټول د دې استقبال ته رالل، د هغوی ته مبارکي ورکړه. بیا تپوس یې وکړو چې هلکه ما ته دا ووایئ چې تاسو د اسلام څنګه راړو، چېرته سندرغاړی چې همیشه هغه موسیقي سرود او ټنګ ټکور سره شپه ورځ تېرېږي. یاره جي بس د خدای فضل را باندې شوی دی. نو بیا خیر وجه څه ده؟ وی دومره موده شوي مونږ ته چا څه کلام را کړی چې تاسو خو د موسیقي ماهره یئ، دا لږ په موسیقیت وګورئ چې د دې وزن څه دی. باقاعده علم موسیقي دا ځان ته مستقل علم دی، لکه علم عروض زموږ طالبان وایي د عربۍ د شعر دپاره یا د فارسی او د اردو د شعرونو دپاره باقاعده بل وزن دی، هغې ته علم العروض وایي. په هغې باندې د صحیح شعر او د فاسد شعر باقاعده پته لګي. یا لکه د پښتو مصري خو تاسو ته معلومې دي، د پښتو هره ډومبنۍ مصره هغه مثلا 9 ټکه ده او رستنۍ مصره 14 ټکه ده. خبرې تاسو کې به شاعران موجود دي. ډومبنۍ مصره هغه چې کوم ده نو 9 ټکه یو مصره ماته وایي دی درته اوس وښیم. صبر کوه صبر خو ښه دی، مثلا په بې صبرۍ معشوقي چا موندلي دي نه. د دې وګورئ صبر کوه صبر خو ښه دی نه، په بې صبرۍ معشوقي چا موندلي دي نه. پوره 14 او که داسې دي نو هغه بیا مصره نه ده. ډومبنۍ مصره به لازما 9 ټکۍ او رستنۍ به 14. که دې که کمی نو مصره نه ده. شاعران وایي لکه دا د غلطه ووایي. دغه رنګې د فارسۍ باقاعده وزن د ستاسو زلیخا. پخوا به طالبانو د نظم کتابونه مې اوس نه وایي، حالانکه ګلستان، بوستان، کریمه، زلیخا او اسکندرنامه کې بلا
فارسی طالبان زده کې او مصنوي به طالبان وي. د تمام زلیخی وزن مفاعل مفاعل فعول دی. لومبنه شعر د زلیخی څه دی؟ الہی غن چه امید بکشائے گلے ادرو دے جاوید بنمائے دلاتا کے دری کا خے مجازی مفاعل مفاعل فعول. د ټول زلیخی دا یو وزن دی. یا زموږ مولانا درته قصیده وویله، د قصیدې بردي اشعار د دې وزن بحر بسيط دی. امن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. اصل كده مستفعل فاعل ده خبر ده وجه ده فاعلون الف لري شي نو فاعلون ته جوړ شي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مستفعل فاعل مستفعل فاعل. علم عروض ده. نو اغیتا دا کلام چا ورکړو چې لکه وګورئ په زیر او بم معلوم کړي. علم موسیقي ډېر لوی علم دی. دا رباپونه چې وایي دا باقاعده د زیر او بم مستقل علم دی. نو هغه وی مونږ ته چا کلام را کړو نو مونږه ټول د علم موسیقي ماهرین څومره میاشتې کوشش کوو، لیکن مونږه پوه نشو هغه په زیر او بم نه راځي. نو چا راته وایي چې د ظالم بچو دا خو د الله کلام دی، نو موږ هغه مال د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله. چا ورته سوره رحمان ورکړو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. وصف کړه وصف. قرآن رښتیا وایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. موږ رسول الله مبارک ته شعر نه دی ښیلی او نه پیغمبر ته شعر او شاعري چې کوم نه مونږ په دې وجه باندې ایمان راوړلو. نو ما دا عرض کولو چې قرآن مجید معجزه ده او په دې طریقه باندې الله تعالی زموږ بل استاد یو شیخ امین شنقیطي دا د مدینې یونیورسټۍ ډېر لوی استاد او مکه مکرمه کې وفات شوی. هلته پې د جنازې موضوع شو، بیا مدینې منورې ته لاس راغی، بیا مسجد نبوي کې د جنازې موض پیو شو. مشهور تفسیر لیکلی ادواء البیان، تفسیر القرآن بالقرآن کې د ادواء البیان غوندې تفسیر نشته. نو مولانا شنقیطي صاحب طالبان هم دوره وردي ویره چې موږ ته خو د خپلې زندګۍ څه ناشنا خبره بیان کا. هغه وی والله عجائب حیاتی کثیره، زما د زندګۍ عجایبات ډیر دي، لیکن تازه عجیبه خبره درته کوم. طالبان ورته څه وی بل د رسول الله مبارک په جمعات کې روانو ما او یو عیسائی چې زما د هغه سره ډیر باسونه شوي په یو سمندري جهاز کې، هغه د سمندري جهاز کپتانو او سوره د ما سمندري جهاز کې مزل کړو. نو هغه سره به زما روزانه د پیغمبر علیه السلام پر رسالت باندې بحثو چې رسول الله مبارک د الله تعالی آخرنی پیغمبر دی، رښتونی پیغمبر دی، لیکن هغه عیسائی به نه منله. ما ورته قرآن دغه معجزه ده ویلري دغه د ځان نه جوړ کړی. نو مولانا شنقیطي وایي او دلته رسول الله مبارک په جمعات کې روانو ما، نو هغه عیسائی مې وپېژندو، مزیداره ګیرې پرېښې وه، تسبیح په لاس کې وي. نو ورته الست فلان قد كنا بتاريخ فلان وفلان في الباخرة ونتناقش حول مسألة رسالة النبي. اغوی آو زومغه عیسائی ما عیسائی د بیروت او د لبنان او بهترین عربی هغه وای. بیروت او لبنان او اردن او شام کې بلا عیسایان دي. دا منجد چالي کله عیسائی لیکل کنه، تاسو محیط الدائره چالي کلی دا عیسایانو لیکلی دا د موجم الفارس شپږو جلدو کې د تمام احادیثو د بلا بچی دي. نو ویدا غیم نو ما وی د خدای انصاف دارا تویا چې دا مسلمان څنګه شوی وی بس د الله تعالی فضل ډیر ستړو. نو مې راځه
زمانن ملمه کور ته مې بوتلو مې آرام وکړه ځکه په چهره باندې د ستړیوالي نښې وې سفر آرام نه پس بیا مې هغه ته چای مای راړې مې شابه راته وایه دا اسلام دې څنګه راړلی راته وی مولانا تا سره ما سمندري جهاد کې څومره باسونه کړي ما په خپله وی د قرآن مجید څو ځله مطالعه کړی هغه عیسایي ووی ځکه سمندري جهاد کې زه فارغ یم د دنیا اخبارات او رسالې او ناولونه دا زه ګورم نو کله نه کله به چې دا ټول ختم شو نو ما ته یو مسلمان قرآن مجید هم راکټو چې دا هم ګوره نو ما قرآن مجید دا الحمدلله تر والناسه پورې څو ځله کتلی دی خو زما ډکې به دا راغله چې دا پیغمبر په داسې زمانه کې و چې هغه زمانه کې د شعر و شاعرۍ د فصاحت او د بلاغت دورو دا کلام مده د ځان نه جوړ کړی زما ته بس دا خبر رااله چې دا به د خدای کلام نه وي دا به د ځان نه د جوړ کړی وي ځکه د امرؤ القیس و نابغه و طرفه غوندې لولوی قادر الکلام ارتجالي شاعران خو یو شپه زمونږ جهاز د الکاهل په سمندر کې روانو او سپوږمۍ نه وراختي په دې 28 یو کم 10 د میاشتې کې سپوږمۍ ډېره وروسته راخېږي او زبردست طوفان په سمندر کې راغی وریځې دي سیلۍ ده خطره ده چې زمونږ جهاز چرته بل جهاز سره اونه جنګېږي ځکه چې د ډېر طوفان د وجې نه زمونږ د جهاز ټول مشینري فیل شوه دومره زبردست طوفانو او د طوفان بیا ډېره خطره سمندر کې کله نه کله جهاز مقناطیسي غر سره ټکراو شي جهاز د جهاز سره ټکراو شي نوی بالکل د جهاز مشینونه ځان ته فیل شو د هغې ډېر لوی طوفان د وجې نه تیاره دومره زیاته وه چې د حد نه زیاته بس دغه وخت کې ما ته د قرآن مجید یو آیت را مخکې شو نو ما اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله کلمه وویله شنقیطي صاحب هغه کوم آیت دی وی ما ته د قرآن مجید دا آیت را مخکې شو چې او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها اذا اخرج يده لم يكد يراها وریځو د پاسه وریځې چپو د پاسه چپی د تیرو د پاسه تیری دومره تیری چې سړی ته خپله ګوتم نه ښکاري نو ما دغه وخت کې ووی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد آیت ما ته مخکې شو شنقیطي ورته ولي وی ځکه چې ما اسلامی تاریخ هم لوستلی دی ما د سیرت کتابونه هم لوستلي سیرت ابن هشام او دا ټول کتابونه ما کتلی دی وي ځکه چې جهاد کې ما سره نو ما به کتل چرتم په تاریخ اسلامی کې او په سیرت نبوي کې دا نشته چې رسول الله د سمندر مدل کړی دی د واقعي د حدیثو ذخیره تاسو طالبانو ته معلومه ده دا نشته دی چې رسول الله مبارک په کشتۍ کې سور شوی وي او د سمندر سفر کړی رسول الله مبارک طائف ته تللی دی پیغمبر اسلام شام ته تللی دی تبوک ته تللی دی خیبر ته تللی دی چرتم په ذخیره د حدیثونو کې دا نشته چې رسول الله مبارک د سمندر سفر هم کړی نو شاعر که ډېر لوی شاعري که نه یا نثر نگار که بهترین نثر لیکون کی هغه د خپل پرواز فکر مطابق قصیده لیکي او خبره د الکاهل د سمندر د میز ده رسول الله د سمندر د میز نه نه خبر او الله تعالی د هغې مثال بیان کوي چې او کظلمات فی بحر لجی ما ایمان راوړو چې دا کلام د الله کلام دی چې هغه ته د سمندر تورې تیرې معلومې دي په دې باندې ما چې کوم نه اسلام راوړو وعلى كل حال قرآن مجید معجزه ده او رس تر رده خلق قرآنی حقائق چې ګوري بی اختیاره باقاعده هغه اسلام راړي بی اختیاره دا د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه ده تمام کائنات که جمع شي د دې نظیر سکه د دې په شان وړوکې صورت او د دې په شان وړوکې آیت هغه چې کوم نه نشي جوړولی او نه د دې قرآن مجید یو زور زیر څوک بدلولی شي د مامون الرشید په دربار کې یو یهودي
سرو کو دربار نه وته اوړه کې وای چراشه د دې ټولو مذهبونو امتحان علم او امتحان د کتابونو پدری عالم د ټولو نمخ کې تورات راوچت کو د يهودو د مدرسې نه او دا يهودي ډیر خوشنويس او خطاطو تورات په خپل قلم لیکلو او ډیر آیاتونه پکې د ځان نه سیوا کول ځان نه او ډیر تلری کول سلور میاشتې په لګولې او بیا د يهودیو لوی مدرسې ته وړو چې ما تاسو د تورات ډیر خدمت کړې قلمي مې هغه زمانه کې د قلمي کتاب ډیر لوی قیمت اوسم د عالمگیر رحمت الله علیه د لاسو کو قران مجید چا سره خلک په لکونو هدیه کوي باقاعده په لکونو د عالمگیر رحمت الله علیه په لاسو بلا قران مجیدونه غلي کړی دي د قلمي کتاب اوسم ډیر قدر او قیمت ته چې دا زماني وي نو يهودو لولوی مولایانو چې تورات وکتونو ماته په زورګونو اشرفای راکې چې واقعي دا زمونږ د کتاب ډیر لوی خدمت کړه د پوښم چې دای سره تورات چې په موسی علی السلام نازل دی دای سره نشته نه پکې څوک حافظ د کبا په ډیر د ځان نه لیکلیو بیا مې یو انجیل روچت کو سلور میاشتې مې هغې باندې خواري وکړه ډیر خوشخطه مې ولیکلو او د ځان نه مې پکې بلا بتر ولیکل او بیا مې د عیسایانو هغه یې ملولي پادریانو کتو زما ډیر قدر او قیمت وکړو پوښم چې دای سره ما آسماني کتاب نشته آخر کې قرآن مجید میں د یو جماعت نه راوچت کو سلور میاشتې مې په هغې خواري وکړه خو هغې کې ما صرف بعضې زورونه زیرونه کړل او بعضې شدونو په ځای مې مدونه جوړ کړل بس سلور میاشتې پس مې د مسلمانانو یو لوی مدرسې دارالعلوم ته یوړل او د هغې صدر مدرس شیخ الحدیث ته مې ووی چې ما ګوره د قرآن مجید ډېر لوی خدمت کړی په خپل قلم مې دا لیکلی شیخ الحدیث ته مې ورکړو نو ډېر خوشحاله شو واقعي الله خو تا ته ډېر ښکلی خط در کړی دی لکه تا خو واقعي د قرآن پاک ډېر لوی خدمت کړی شیخ الحدیث صاحب چې یو پاڼه دوه واړولې وروره خفه کېږم دلته غلط شوی وګوره تعذیر لیکلی دلته زور دی بله پاڼه یې واړولو نو هغې کې هم دغسې و شک پیدا شو سلور پنځو ځایونو کې دا لکه تا خو د قرآن مجید خدمت نه ده کړې د خدای انصاف داره دا دې څه کړي دي د زورونو په ځای د زیر لیکلی دی بعد شرط په ځای د مد لیکلی طالبان هم رالل ناستو لکه دې سړي خو د قرآن مجید خدمت نه ده کړې طالبانو ویې ښه بیا چې مونږ ته پرېږده که نه چې د ضربه ګردان پې لږ شروع کړو ته پته ولګو طالب خو بیا همدقسې وي پوه شو دی چې دی خو ما وهي او طالب خو دا وجدت فقد علمته بیا دې ته نه ګوري چې جوړېږي بس یکدم د هغې شیخ الحدیث ته وایي چې خدای لپاره ما ته لږ انتظار وکړئ د ما خبره واورئ د ما خبره واورئ پوه شو چې دی خو ما بلا خبره نه کړې او دغسې مې وجني وی وایه څه چل دی وی شیخ الحدیث صاحب قصه دا د پروسه کال همدغه ورځو کې د مامون په دربار کې ما دا خبرې کړې وې مامون نه تپوس کولی شي مامون ما ته وایي چې د عالمه یهودي خبرې خو د اسلام خبرې وکړي نو هغې ورځ نه پس زه د دربار نه ووتم ما په آسماني کتابونو ازمیښ کولو چې کوم آسماني کتاب په اصلي شکل کې موجود دی نو تورات کې مې ښه کمی زیاتی کړی او یهود پوه نه شو او دارنګې په انجیل کې او قسم په خدای چې قرآن مجید کې مې صرف حرکاتو کې دغه کړی دا هم صرف معلومولو دپاره او واوره زه ستاسو د ټولو په مخ کې د اسلام کلمه یم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا د ما د خدای په ذات قسمي چې کوم قرآن په رسول الله مبارک په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نازل دی او مکه اصلي شکل کې موجود دی مسلمانانو ډېره لویه خوشحالي وکړو بلا انعامونه او سیده راغې مامون ته السلام علیکم ورحمت الله هغه ویل لکه چهره خو دې بدله شوې ده څه چل دی مخکې دې رڼا ده وی مبارک شه اسلام مې راړو که نه وی څنګه وی پروسه کال ته ما ته په دې خبرو ده تانه راکړه چې لکه خبرې خو د اسلام دي نو ستا دې خبرې زما په ډه باندې اثر وکړو نو ما وی راشه معلومومه چې کوم آسماني کتاب په اصلي شکل کې موجود دی خدا د مرګ نه بد شوم پلان کې مدرسې ته تللی وم کنې مړ به وم
په دغه کال د مامون سو ودره حج ته تللیو، د حج ردې وې، د مامون الرشید وزیران حج ته تللیو. هلته سفیان ابن عیینه ډېر لوی امام دی، زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پای امام دی، ډېر لوی سړی دی. سفیان ابن عیینه ته وزیر وایي خبر نه چې یو نادره خبره شوې ده. وی دغسې د مامون دربار کې یو یهودي یو څو خبرې وکړي، مامون ورته ظالمه د مسلمانۍ خبرې کې اسلام راړه. نو هغه د دربار نه ووتو، یو کالي په کتابونو باندې باقاعده او آخر اسلام راړو چې قرآن مجید کې چا د زور دیر فرق نه دی کړی نه کولی شي. نو سفیان ابن عیینه وخندل، وزیرانو ته دا کومه نوي خبره ده، لیونو قرآن کې مونږ دي کتلي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دا کتاب ما نازل کړی دی او زه به د دې کتاب چې کوم دی حفاظت کوم. دا الله تبارک وتعالی وعدې هغه چې کوم دی رښتونې وعدې دي. تاسو ګورئ دی وړو بچو هغه د قرآن مجید او الله تعالی دا د غریبانانو نه لګیا د کارلي حکومتونه مدرسې لګیا د ورانۍ جوړولې پرېږده. الله تعالی دنیا ته ښیي چې دا کتاب او دا اسلام د خپل حقانیت په بنیاد باندې لګیا دی، په دنیا کې خورېږي. انګریزان څومره اربه ډالرې د انجیل د اشاعت ته باندې لګیا دی، اوس هم خرڅ کوي، لیکن کامیاب نه دي. دا معجزه دا د قرآن پاک چې کوم نه معجزه ده او تر قیامته پورې به دا کتاب هم دغسې خپل اصلي شکل کې چې کوم نه موجودي. او الحمدلله دا علما او طالبان هم دغسې په اصلي شکل کې چې کوم نه موجودي. ځکه د قرآن مجید خپلې سینې سره لګولی دی. نو الله تعالی د کتاب د حفاظت وعده کړې ده، چا چې قرآن مجید د خپلې سینې سره لګولی نو الله تعالی به د هغه حفاظت کوي. افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا آسمان لینده شي او دا ستوري غشي شي او الله تعالی یې ویشتونکی شي، نو څوک پکې بچ کېږي؟ موسی علیه السلام ورته څوک چې د ویشتونکي خوا ته ورشي، د ویشتونکي خوا ته چې څوک ورالو هغه به بچي. نو چا چې قرآن مجید د خپلې سینې سره لګولی دی هغه به انشاء الله الله تعالی تر او تازه محفوظه ساتي. دا هغه عظیمه معجزه ده چې په دنیا کې او د دنکدن په وخت کې او میدان قبر کې میدان محشر کې به د دې پته لګي. صبغة الله دا د خدای رنگ دی. ومن احسن من الله صبغه، دا الله تعالی د رنگ نه چرته ښه رنگ بل شته. الله دې تاسو ټول او مونږ او تمام مسلمانان د قرآن پاک په رنگ باندې چې کوم دنو رنگ کی. دا رنگ وفادار رنگ دی. حدیث کې راځي چې مړی په قبر کې کېښودی شي دلته یوازې څنګه پرېږدمه، نو فرشتې به دغسې لاړې شي. فارسی کې وایي رنګ را ببي حال را مپرس، چې د یو سړي سره د قرآن مجید دومره مینه ده چې هغه یوازې نه پرېږدي، د سینې نه جدا کېږي نه. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. روایت کې راځي صحیح حدیث دی چې په میدان محشر کې به نفسي نفسي وي، نفسي نفسي. حافظ د قرآن به ولاړ وي او دی به هم پریشان وي چې خدای څه به کېږي. ډېر لوی رز ده او ډېر لوی منظر به وي. خدای ستاسو زموږ د ټولو په هغه دی کې کامیابي نصیبه کړي. حافظ قرآن په خوا کې به یو ښکلی ځوان راشي او د ده ملا به مضبوطه کړي چې مه یارېږه، زه ستا ملاتړ یم، زه ستا ممد او معاون یم. حافظ به حیرانه یا ابویه لکه ته څوک یې من انت فقد اعجبني حسنک، ستا حسن او جمال خو زه حیرانه کمه، تا نه خو د مشک او د عنبرو بوی ځي. ځوان ورته دی نه پېژندم، دی به ورته دغسې ګوري ما نه پېژنې. انا الذي اسهرت لیلک واظمأت نهارک، زه خو هغه کتاب یم چې په تا مې شپې شوګیره کړي دي او تا باندې مې لوږې تندې چې کوم دنو تېرې کړي دي. تا به زما د وجې نه خوب نه کولو. ما ډېر حافظان کتلي اله اوده کېږي چې پوره صورت یاد کې ملګري ختمه دی اوده پراته دی نیمې شپې پورې لګیا دی. ډېر داسې هم دي چې ښه تږی او بنس کې قسم په خدای چې دا دوه آیته مې یاد کړي نه که د تندې نه مړم شم. زمونږ په کلي کې یو حافظ مړ دی هنګو کې، محمد کریم نوم یې پخوا دارالعلوم حقانیه نه وه،
قرآن مجید یادولو نو زمونږ د سیند په غاړه باندې یو جومات و، هغې کې یوه شوه وه، نو د به ځان سره یو مزی یوړو، سر یې پرېښو، نو هغه سر به یې د مزي یو طرف سره وتړلو، بل طرف به یې د خرانګې سره هلته وتړلو، د هغې لاندې به ګرځو، قرآن به یې یادولو. نو که جوټه به ورته راغله نو یکدم هغه ویښته به یې راویښ په شو. طالبان دومره محنتونه کوي، نا قرآن به ورته هغه میدان محشر کې وایي چې ځوانه ما نه پېژنې، انا الذي اسهرت لیلک، پتا مې شپې شوګیره کړې دي، واضمعت نهارک، او تندې مې در باندې تېرې کړې دي، زه ستا شفاعت او سفارش ته چې کوم دنو راغلی. په حدیث کې دا هم راځي چې مؤمن ته به نیک عمل، دغه روجې، دا د قرآن مجید تلاوت، دغه حج، دا تمام نیک کارونه، دینه به الله تعالی یو خشته ځوان جوړ کړي او د مؤمن خوا ته به راشي چې مګه به راویږه. مؤمن به وایي ته څوک یې؟ ورته وایي انا عملک الصالح. مؤمنه د ستا هغه نیک عمل یم که نه، ستا هغه روجې، ستا هغه مونځونه، ستا هغه تلاوت، ته چې تبلیغي جماعت کې به ګرځېدې او هر څه دې پرېښي وو، ته چې جهاد ته تللی وي، دا ستا هغه تمامو اعمالو نه یو ځوان جوړ شوی دی، ستا مدد ته راغلی دی. حدیث کې راځي چې کافر او فاسق ته به د یو قبیح شکل حیوان راشي، د خنزیر په شان، د اژدها په شان او د غټ لړم په شکل کې، او د ده خوا ته به راشي، دی به وایي ظالمه څوک یې ما ولې یرې، او تا نه خو د مردارې بوی دی، ده زما خپله مرداره لږه ده. اب ورته انا عملک القبیح، به خفه کېږه، زه ستا هغه ناکار عمل یم. تا چې کومې ډاکې کولې، تا چې کوم رشوتونه اخېستل، تا چې کوم خلکو سره ظلمونه کړي دي، دا هغه زه یم په دې شکل کې چې کوم دنو راغلی یم. وعلى كل حال قرآن مجید د رسول الله په معجزو کې لویه معجزه مارونو چې څومره تلاوت یې کوئ، تلاوت یې کوئ. حدیث کې راځي چې یو سړی د سحر موضوع کې او د هغې نه پس کینی او د قرآن مجید یو آیت تلاوت کی، دومره ثواب یې وګټلو لکه چې یو اوښی د الله تعالی په لار کې ورکړه. پیغمبر علیه السلام صحابو ته مدینه منوره کې وایي په خپل جومات کې چې ملګرو ایکم یحب ان یغدو الى العقیق او الى بطحان فیاتی بناقة کوماء او بناقتین کوماوین. مدینه منوره کې وادي عقیق دا یو خوړ دی او بطحان دا بل خوړ دی. قبا طرف نه چې کوم خوړ را دی وبدې ته بطحان وایي، او مسجد القبلتین حاجیان چې تلي د هغې نه هغې طرف ته جامع اسلامیه د مدینې یونیورسټي ده، د دې منځ کې لوی خوړ دی. کله نه کله بارانونه چوشي نو سم د لنډي سیند په شان هغې کې د اوبه بهیږي. نو رسول الله وایي څوک شته چې هغه لاړ شي د بطحان کندې ته، دا د رسول الله د جومات نه تقریبا 2 میله لرې ده او عقیق 3 میله لرې ده، او د هغه دی نه مفتک الذي وخراولي. ټولو وایي چې موږ خو د خدای نه غواړو، که دلته کې منګوره کې سړی چاته ووایي چې هلکه دلته نه که 2 میله پلانکي دی ته لاړې یو ګډ هلته مفت میلاویږي هر چاته، قسم دی مالدار خلک به هم ورمنډه کړي چې ګډ مفت میلاویږي. نو زه خو ورته 4 میله هم ځم. ټولو صحابه ووایي چې کلنا نحب ذلک. نو رسول الله مبارک ورته د ما صحابو ملګرو چې سړی د سهار د مونځ نه پس په جومات کې د قرآن د یو آیت تلاوت وکړي ته دومره ثواب وګټلو چې یوه اوښه حلاله کو په غریبانانو باندې تقسیم کا، چې 2 آیاتونه وي نو لکه 2 اوښې، او که 3 آیاتونه وي 3 اوښې. د قرآن مجید دومره لوی برکات دي. ما آیت تلاوت کړو او یو 3 حدیثونه مې درته ویلي، صرف د هغې معنا کوم. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې غوره هغه دی چې قرآن مجید زده کړي او بیا بل ته وښایي. د طالب علم د قرآن فضیلت دی نه معلومیږي، او د استادانو د دې استادانو په عمرونو کې هم الله تعالی برکت کړي. ګورئ رسول الله مبارک داسې نه فرمایي چې خیرکم من جمع المال وانفقه. ښه سړی هغه دی چې په حلاله طریقه پیسې جمع کړي او د الله تعالی په لار کې ورکړي. ډېر ښه خلک شته په حلاله طریقه باندې پیسې ګټي او په مدرسو یې لګوي، په جوماتونو باندې لګوي، په غریبانانو باندې تقسیموي. مبارک خلق ته نعم المال الصالح للرجل الصالح. خمال له خسړي د پاره خده، لیکن رسول الله دا څه نه وایي خیرکم من جمع المال وانفقه. رسول الله دا څه نه وایي چې خیرکم من جاهد فی سبیل الله وارا قدمه.
جهاد هم ډیر لوی شی دی. د یو محدث نه چا تپوس وکړو چې تعلیم د قرآن ښه ده که چې تعلیم د قرآن باره کې حدیث دی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. او بل حدیث ما دا ویلی او رسول الله فرمایي من قرأ حرفا من الكتاب، چا چې د قرآن مجید یو حرف ووي نو د یو حرف بدله کې به الله 10 نیکۍ ورکوي. او رسول الله وایي علم یو حرف نه دی، علم ته چې وایي علم تر کیفه، الف بیل دی، لام بیل دی، میم بیل دی، په علم درته الله تعالی 10 نیکۍ درکوي. او یو روایت کې دی الف لام میم. دو قول دی بعض محدثین وایي دا علم دی، لا اقول علم حرف، او بعض وایي نه دا الف لام دواړه ټیک دي. علم کې دې ته اشاره ده چې ګویا علم دې کې 3 ټکي دي، او بعض وایي دا الف لام میم دی. نو الف لام میم کې دې ته اشاره ده چې یو سړی قرآن مجید وایي او په معنا یې نه پوهېږي، الله تبارک وتعالی ورته په هر حرف باندې 10 نیکۍ ورکوي چې په معنا یې پوهېږي، د هغې به بیا څومره لوی اجر وي. او دریم حدیث میں دا بیان کړو رسول الله فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، نه جمع کیږي یو قوم د خدای په کور کې د جوماتونه دا د خدای کورونه دي. طالبان واړو بچي چې په هغې کې جمع شي یتلون کتاب الله، چې د قرآن مجید تلاوت کوي، ویتدارسونه فیما بینهم، او د قرآن مجید تکرار او مذاکره وي، الا نزلت علیهم السکینه، دبرنه په هغې باندې سکینه نازلېږي، وغشیتهم الرحمه، چاپېره ته د الله تعالی رحمتونه وي، وذکرهم الله تعالی فی من عنده، الله تعالی ملائے اعلی کې عرش برین باندې فرشتو ته وایي ګوره زما بندگان پلانکي جومات کې لګیا دی زما د کتاب چې کوم دنه تلاوت کوي. نو څومره لوی اجر دی. او د دې مدرسو د وجې نه زموږ دې ملک باندې د خدای رحمتونه ورېږي. ابراهیم ابن ادهم وایي چې یو طالب علم د قرآن په یو لاره باندې رواني په ټوله علاقه د خدای رحمتونه نازلېږي. طالب ته به په دروند نظر ګوري، خاص کر د قرآن مجید حافظ ته، د حدیث و عالم ته د عزت په نظر باندې ګوري، د عزت، ځکه چې دی د الله تعالی د کتاب هغه طالب دی. گرچه خوردیم نسبته است بزرگ، ذره آفتاب تابانیم، ذره د نور ذره ده، دا طالب د قرآن دی. او زه خدا ویمه چې یو وړه غوندې مدرسه چې هغې کې یو طالب د قرآن مجید حافظ شي، د پېښور د ټولو یونیورسټۍ نه په وزن کې درنه ده. ځکه دې کې د عرش معلا هغه کتاب د هغې باقاعده زده کړه کوي. او دا نور خو ټول فنون دی، او دا خو چې کوم علم نه دی. زما وروڼو چونکې زه بیماره یم، د محترم رور په امر باندې دلته حاضر شویم، زه په دغه کلماتو باندې اکتفا کوم، او دا درته بار بار ویم چې خپل بچي دغې مدرسو ته راولېږئ، او بچي عالمان کوي، بچي فاضلان کوي، او که انګریزۍ ته لېږئ نو ګوره قرآن مجید هیر نه کي. ګوره د بچي په اړه باندې اول ناول چې د قرآن مجید هغه رنګ راشي که نه، بس دا تا دپاره ډېره لویه کامیابي ده. ډېر بچي داسې دي چې هغه خلک د وړوکوالي نه انګریزۍ سکول ته ولیږي او بیا قرآن مجید ورته نه ورځي، قرآن مجید ورته نه ورځي. او لا ظلم دای چې بعضې خلک خپل بچي د عیسایانو په سکول کې داخلوي، هغه چې لوی شي بیا عیسایي شي، نو الله تعالی به یې پلار نیسي چې تا ته ما د اولاد نعمت در کړی، ستا د لاسه ستا دا بچی لګیا د عیسایي شو. ځتم دا یوم یفر المرء کې علما لیکي چې ډېر بچي به پلاران د ګریوان نه نیسي چې ستا د وجې نه د عیسایي شوم، تا د عیسایي سکول ته لېږلم، تا د جومات ته ولې نه وم لېږلی، ستا د وجې نه زما عقیده خرابه ده، تا ما باندې قرآن مجید ولې نه وویلی. الله تعالی دې دا تمامې ادارې او خاص کر د علوم اسلامیه او مراکز تر قیامته پورې سرسبز او شاداب لري. یو دعا وکړئ چې رب العالمین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. اخبارات هم تاسو ګورئ، ډېر کسان په ټي وي باندې ګوري د مسلمان څه حال دی. د رسول الله په امت باندې څه ډېره سخته چې کوم دنو المناک رد راغلی ده. یا رب العالمین د رسول الله په امت باندې رحم او کرم وکړي، د مسلمانانو ایمان اسلام او د قرآن سره مینه یا رب العالمین زیاته کړي. مسلمان نسل
مسلمانانو بچی او ځوانان یا رب العالمین د الحاد او د زندقی او د بيدینی او د تمام فتنو چې کوم دنه محفوظ شي د مسلمانانو لونه بیبیان یا رب العالمین د بے حیايي د سیلابونو نه محفوظ کړي خدای اخره خاتمه مو په ایمان کې د رسول الله مبارک ادنا امتیانو کې موږ حساب کې خدای د ایمان نعمت مو نصیب کړي د دې نعمت نه خدای موږ محروم کړي زموږ د ټولو اسلاف او اکابر او مشایخ وبخي د دې طالب بارکه تاسو واوریدل دا شهید شو روایتو کې راځي چې کوم طالب د طلب علم په لار کې وفات شینو هغه شهید ده قرآن وی ومن یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله الله تعالی دې طالب بخنه نصیب کی مور او پلار او خپلوانو ته او د مدرسې تمام طالبانو ته د صبرونو اجرونو او ودرونو نصیب کی وصلی الله تعالی على اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتك یا ارحم الراحمین.